Assalamu alaikum. I am Yusuf and you are watch Learn Easy Maths. I hope all friend all fine. Today we will discuss class 11 unit 4 sequence and series. नन डिस्कस को यौ नवे टॉपिक चिन्ह दे सीक्वेंस और सीरीज. मोस्टली स्टूडेंट मतलब दी टॉपिक तरावर से या दी यूनिट तरावर से नुडी डिफिकल्टी महसूस है. Nu dii dapara ma چې پهله یو د دې یونټ سمرایز مطلب یو سمري غونته ولیکو چې اسانه شي. بیا په بل لیکچر کې به انشاءالله کوېسچنې کوو. نو د دې دپاره ما یو سمري ولیکله د سیکینس او د سیریزو چې کنسپټ کلیر شي نو کوېسچنې انشاءالله بیا اسانه چې سړي کنسپټ کلیر وي. نو فرسټ ما ولیکه چې سیکوینس په څه ته وایي. سیکوینس is a function whose domain is the set of all positive integer या natural number. which sequence هغه یو فنکشن دی چې هغه ډومین به سي پازیټیو نمبر وي. ډومین به سي پازیټیو نمبر دی ته سیټ وي. دی ته به څه وایو؟ سیټ وایو. د سیکوینس وایو سوري. فرسټ په دې یونټ نمبر 4 کې چې کوم فرسټ هغه دی نو एक्सरसाइज دی هغه دی په اریتمیټک پروګرشن باندې یا اریتمیټک سیکوینس باندې. دواړه یو دي. اوکې اریتمیټک پروګرشن دی او کو اریتمیټک سیکوینس دواړه یو دي. اوکې نو when the difference between two successive term is sum or یا common then the sequence is called arithmetic sequence. وای چې کچری دوه ټرمزي او پاغي په مس کې چې کوم ډیفرنس وي هغه سي ایکولی دغه ته به مونږه اریتمیټک پروګرشن وایي. اریتمیټک پروګرشن څه ته وایي چې یو دوه سکسیسیو ټرم وي او د هغې دواړو چې کوم ډیفرنس دی هغه سي سیم وي بس دغه اریتمیټک پروګرشن دی. دغه اریتمیټک پروګرشن دی. اوکې لکه اگزامپل سره وایو څنګه two successive term دی هغې چې ما څه ووایي چې ډیفرنس یې سیم وي. لکه څنګه دا اگزامپل دی 3 7 11 15. اوس ما ته څنګه پته لګي چې دا اریتمیټک سیکوینس دی که جیومیټریک سیکوینس دی که هارمونیک سیکوینس دی. نو دا ډیفرنس په مونږه د ډیفینیشن نه کوو. اوکې ډیفینیشن کې څه چې د دواړو ډیفرنس یې سیم وي. لکه اوس د سیو ډیفرنس په معلومه څنګه ډي equal to A2 minus A1. د A2 نه به A1 منفي کې بس دا د ډیفرنس میتھډ دی. لکه اوس A2 مونږ سره 7 دی. 7 نه چې 3 منفي کې څه راځي 4 راځي. 11 نه چې 7 منفي کې څه راځي 4 راځي. 15 نه چې 11 منفي کې څه راځي 4. نو د ټولو کامن ډیفرنس سره سیم دی. کامن ډیفرنس سیم دی. دیٹ از کالډ ارثمیټک پروګرشن اور یا ارثمیټک سیکوینس. دغه ته مونږ ارثمیټک سیکوینس وایو. یو اگزامپل می راغسته چې پس 3 ټرم د ارثمیټک پروګرشن دا دی 20 16.5 and 13. بیا چې فایند ا 15 ټرم ته معلوم کا. اټس مین چې n سره 15 دی. n نمبر سره 15 نمبر معلوم کا. نو موږ سره جنرال ټرم د ارثمیټک سیکوینس دی an equal to a1 plus n minus 1 d. A1 کم یو دی. A1 دغه فرست ډیجټ دی کوم چې موږ له په دې سیکوینس کې راکړی. A1 کم دی دا A3 دې ته A1 وایو. اوکې اوس n څه دی. n خو ما له راکړه. n څه وایي چې 15 نمبر معلوم کو. n دغه نمبر دی. n ما سره څه شو 15 شو. او d کامن ډیفرنس دی. کامن ډیفرنس میتھډ می درته دا دی خو A2 minus A1. A2 سره 16.5 دی او minus 20 دین بسره شي 3.5 minus 3.5 دا د کامن ډیفرنس میتھډ دی. اوکې نو کا بس صرف دی کومه فارموله چې دا ودی کې به پوټینګ وکي نور ایزی میتھډ دی. A1 موږ له راکړه an a 15 دی. A1 20 دی پلس n څه دی 15 دی minus 1 او minus 3.5 چې کله کلکولیشن وکړو a 15 به موږ سره a 29 ټرم راشي. اوکې اوس اریتمیټکس مین معلومو چې آیا اریتمیټکس مین دی څنګه او معلومولو میتھډ یې څنګه دی. اوکې نو اریتمیټکس مین دی چې when the
three number in arithmetic sequence, then the middle term is called arithmetic mean. چې کله په یو سیکینس کې درې نمبر راکړي نو منځنی چې کم دی دای ته به موږ څه وایو؟ arithmetic mean به وایو. منځني ته به څه وایو؟ arithmetic mean. How we can find arithmetic mean? اوس موږ arithmetic mean به find کوو څنګه؟ نو اکا arithmetic mean not difficult, it is very simple. A equal to A plus B divided by 2, where A and B are called extremers. A او B څه دي؟ extremer دي. څنګه extremer دي؟ مطلب A دلته فرض که ما سره arithmetic زه فرض که 2 والا او B دا دوانه به 8 کې ډیوایډ بای 2 به وکړي، تاله په خپله میډل ټرم درکوي. صحیح، دی ته arithmetic mean وایي، دی ته arithmetic mean وایي. یو تھرډ ټاپ په دې کې چې کوم ایکسرسایز به په انشاءالله کو په سیکنډ لیکچر کې، پس موږ دا خلاصه پیله په دې کلیر کو ځان. بیا ایکسرسایز ډیفیکلټ نه دی، اټ از ویری ایزی. اوکې، اوس تھرډ ډے arithmetic series. The sum of the term arithmetic sequence is called arithmetic series. The net okay. اوس سم څه ته وایي؟ سم وایي ایډیشن ته. نو وایي چې د arithmetic sequence چې څومره ټرم وي دغې ایډیشن ته مونږ څه وایي؟ arithmetic series وایو. دغې ایډیشن ته مونږ arithmetic series وایو. اوس آیا دا به ایډ کو څنګه؟ نو دا فارموله دا اس ان ان اکا نمبر دی ډیوایډ اوور 2 under the root 2a under the root into plus n minus 1d. okay, akka method de n number de d common difference de akka is difference پکې نشته. او arithmetic series ته وایي صرف دومره چې جست انسان ته دا پته وي چې arithmetic series دی د sum of the term په arithmetic sequence. په arithmetic sequence کې چې کوم ټرم وي د هغې سم ته بس مونږ arithmetic series وایو. اوکې، چې ایکسرسایز پې وکړو انشاءالله نور به کلیر کېږي تاسو ته. اوکې، د جیومیټرک سیکوینس چې جیومیټرک سیکوینس دی یا جیومیټرک پروګریشن هم دی. اوکې، the sequence with same common ratio between every two successive term is known as geometric sequence. ګوره یاد ساته په arithmetic progression کې څه د هغې کې څه د sequence which some common یا common یا بل څه difference. اوکې، دا دی when the difference between two successive term دای کې difference دی. په دې کې څه دی؟ په دې کې دی چې د common ratio اټس مین چې د دوو نمبرو مونږ څه وکړو؟ ډیویژن وکړو او د هغې دواړو لکه A2 اوس کامن ډفرنس په مونږ معلومو A2 ماینس A1. اوس دلته کامن ریشو د کامن ریشو A2 ډیوایډ بای A1 به کوي. اوکې، نو دې کې څه دی؟ په جیومیټرک سیکوینس او په arithmetic سیکوینس کې فرق صرف دا دی چې په هغې کې به مونږ صرف ډفرنس معلومو او ډفرنس مونږ په سبسټرکشن معلومولی شو او جیومیټر ریشو مونږ په ډیویژن معلومو. نو ډیټ سیکوینس ویچ سیم کامن ریشو بټوین ایوری ټو سکسیسیو ټرم چې د هر یو دوه ټرو کامن ریشو سي ایکولی. صحیح ده؟ لکه څنګه مونږ له راکړی که نه 3 6 یې راکړی 12 24 یې راکړی. زه وایم چې د دې آیا زه معلوم کړم کامن ریشو A2 ډیوایډ بای A1 وکړه. A2 مونږ سره څه دی؟ 6 دی. A1 مونږ سره څه دی؟ 3 دی. دې نه 2 رالی. اوکې، دا بل وکړه A3 ډیوایډ بای A2 وکړه. A3 مونږ سره 12 دی. A2 مونږ سره 6 دی. 6 دې نه 2 رالی. دا بل وکړه A4 ډیوایډ بای A3 دا څه دی؟ 24 12 2 ټولو نه 2 2 رالی. نو جیومیټرک سیکوینس پسې چې د هغې کامن ریشو د هر یو 2 ټرم سي ایکولی دی ته به مونږ جیومیټرک سیکوینس وایو. او arithmetic sequence کې به د هر یو 2 ټرم کامن کم ډفرنس چې دی هغه به برابر وي. اوکې، ایکول به وي. اوس فارموله څه ده؟ د نیټ ټرم اف جیومیټرکس progression is A1 AN دی، دا جنرل ټرم دی. اوکې، AN مطلب A نمبر دی. N څه دی؟ چې ته کم نمبر معلوموي، که ته 3 معلوموي A3 معلوموي A6 معلوموي A15 and so on چې څه ته معلوموي
A1 چې کوم لمبې ټرم پس درکړی هغه A1 دی او R څه دی اکا کامن ریشو دا n-1 n نمبر دی او -1 به تی ماینس کوي. اوکې جیومیټرک سیکوینسنګ ډیر ایزی دی که چېرې اریتمیټک سیکوینس باندې ځان پوه کړي. جیومیټرکس مین چې آی کې به جیومیټرک اریتمیټکس مین کې به څه چلو چې کله A B په جیومیټرکس مین اریتمیټکس مین کې به مونږ په A B په وین 3 ټرم وو چې نو آی کې به یو جسټ پای کې به یو اریتمیټکس مین وس. اوکې په جیومیټرک کې به څه چلی په جیومیټرکس کې به لیټ G be the geometrics mean between A and B. A and B سے دی اکا نمبر دی کم چې پر ریتمیټکس مین کیو خو دی په مس کې صرف سره لے جیومیټرکس مین ډاله او غي په مس کې به سره اتلو دی په مس کې به یو 3 میډل نمبر ونو هغه منځ میډل والا ټرم بسو هغه به ریتمیټکس مین او دی کې دا میډل والا ټرم به جیومیټرکس مین نو لیټ G be the geometrics mean between A and B. نو دین بیا څه چلو شو A جیومیټرکس مین او B شو اس کال جیومیټرکس مین دای ته جیومیټرکس مین وي. اوکې وس سو G ډیوایډ بای A او ایکوال ټو B ډیوایډ دا کامن ریشو دا او جنرل ټرم یې سره G ایکوال ټو پلس ماینس انډر د روټ اف AB په دې باندې مونږ معلومو. اوکې جیومیټرک سیکوینس کې مې او امپورټنٹ پوینټ ایر کاغه درته وایم کچری ریسپروکر والی ته د جیومیټرکس پروګریشن نو هغه به هم جیومیټرکس پروګریشن یي. اوکې ریسپروکر څه ته مطلب دی جیومیټرک سیکوینس ته اپوزیټ سوالی مطلب دا الټا کې نو به جیومیټرکس پروګریشن. سیکنډ امپورټنٹ پوینټ پکې دا دی کچری زه د دې ریورس اډر والم نو هغه به جیومیټرکس پروګریشن یي. اوکې او تھرد امپورټنٹ پوینټ پکې دا دی چې د سیکوینس of geometric progression is also د دې دا سیکوینس په همیشه دغه geometric progression یې چینج کیږي نه. اوکې geometric meaning کو نو geometric meaning امپورټنس خبره واره کچري geometric mean کی کچري دا A B C کچري دا دوه پازیټیو نو geometric mean به دای geometric mean به د مونږ سره بیا سي دا به مونږ سره A B کچری داسې چلو شي چې A زمونږ سره شي ورګه دا جیومیټرکس مین کې کچری A B دواړه پازیټیو نو جیومیټرکس مین به A B دا پازیټیو راځي کچری دواړه نیگیټیو نو جیومیټرکس مین به بیا سي جیومیټرکس مین به بیا ماینس انډر د روټ اف A B او کچری دواړو ساينونه ډیفرنس مطلب A پازیټیو B نیگیټیو نو جیومیټرکس مین به ډز ناٹ ایگزیسټ دی مطلب جیومیټرک مین به بیا ناٹ پاسیبل. اوکې جیومیټرک سیریز څه ته څنګه چې اریتمیټک سیریز و د سم اف ټرم اف اریتمیټک سیکوینس او ای ته به مونږ اریتمیټک سیریز وي. اوس جیومیټرک سیریز کې به د سم اف د ټرم اف جیومیټرک سیکوینس. اوکې مونږ به جیومیټرک سیکوینس را جمع کوو دکې ته مونږ جیومیټرک سیریز وایو. اوس د جیومیټرک سیریز مونږ سره دوه ټایپس یو فاینایټ geometric sequence او یو infinite geometric sequence. اوکې اوس فاینایټ geometric series به سي فاینایټ دی ته وي چې کله موږ سره لاست ټرم موږ سره سي given مطلب A فرض کوم G1 it is just example G2 G3 up to Gn. اوس موږ سره وګوره لاست ټرم را سره سره given دی دیتا infinite سوی. اوکې دیتا سو انفینټ سو دیتا فاینایټ وای سوري چې کله موږ سره لاست ټرم یي مطلب معلوم یي نو دایته به موږ فاینایټ وایو او انفینټ جیومیټریک سیریز بس ته چې کله موږ سره لاست ټرم سي اننون چې کله موږ سره لاست ټرم پر G1 G1 G2 up to روان دي انفینیټی ده. اوکې اوس موږ ته پته نشته چې څونه دی نو دکې ته انفینټ جیومیټریک سیریز وایي. نو د جیومیټریک سیریز چې کله فاینایټ سي دای دپاره به ویلو سي اس ان او سمیشن اف ان A1
आर के माइनस 1 दे. ओके द इन्फिनिट्स दपारा एस इन्फिनिटी दा इक्वल टू a1 आर माइनस 1 माइनस आर दे. उस कचर गोर कंडीशन था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दा MCQs की रहतले शी. ओके वही कचरी आर से इन्फिनिटी इक्वल टू 0 इफ आर इज लेस देन 1 कचरी आर से कॉमन रेशो कम द 1 नो आर इन्फिनिटी बद 0 मुंग सर बराबरी. ओके कचरी आर इन्फिनिटी कचरी आर से ग्रेटर देन 1 नो आर कॉमन रेशो इन्फिनिटी बद मुंग सर द सही द इन्फिनिटी बराबरी. ओके these are tool poetry. उस राजू हार्मोनिक सीक्वेंस था. हार्मोनिक सीक्वेंस इज इजी कचरी तासो अरिथमेटिक सीक्वेंस दकड़े नो हार्मोनिक सीक्वेंस बस 10 दई अरिथमेटिक जका चे हार्मोनिक सीक्वेंस द अरिथमेटिक सीक्वेंस रेसिप्रोकल दे. ओके द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस. उसका तो हार्मोनिक सीक्वेंस मालूम होल वाले नो पे अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम को बे उल्टा का बदग बहा हार्मोनिक सीक्वेंस. ओके हार्मोनिक सीक्वेंस इक्वल टू 1 ओवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन इक्वल टू 1 ओवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. को सिंपल मेथड इदा दे फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम का उल्टा का दा हम सर हार्मोनिक सीक्वेंस सी. हार्मोनिक्स मीन इफ द सीक्वेंस हार्मोनिक्स मीन और अरिथमेटिक मीन अक्का दे अरिथमेटिक मीन पमस की बात यो सराले अरिथमेटिक यो चिकल त्रित टर्म बाउंड मंजने बपकिसो अरिथमेटिक सो सीक्वेंस. ओके वो देखे दांग द्री टर्म दी मंजने पके हार्मोनिक्स मीन दे वो बस तक का जस्ट हार्मोनिक्स मीन दे कचा अरिथमेटिक्स मीन दर्जी हार्मोनिक्स मीन बदर्जी. थैंक यू फॉर वाचिंग.